زه دا وایم چې یاره لږ کوټې حقیقت سړی چې کوم کار مې کړی دا کوم کار مې نه ده کړی په هغه باندې به کم از کم زه دا ونه وکړم چې دا ما کړی ده. ما د دې علاقې زه بلکې د انشاءالله الحمدلله د الله تعالی په فضل سره دا وکولی شم چې ما د علاقې چې به انشاءالله والا څوک تا ته داسې نه ووایي چې یاره به عزت تږی یم. ما خپله کارکردي زه الله تعالی زه د خپل نه زه ډېر مطمئن یم او انشاءالله تعالی خلکو ته هم پته ده چې واقعي د کس په دې علاقې چې لکه دا کړي دي انشاءالله تعالی ډېر خاص ځایان پاتې دي چې هغه چې تکلیفات شته دي. نو انشاءالله تعالی امید ساته چې به دا نیکسټ چې کوم کمی دا 2 کاله دي تکلیفات په انشاءالله تعالی الله لري کوي او موږ به لري. کوم سیاسي یا چوکي جي چې غلطه کوي موږ به ورته غلطه وایو او چې ښه کوي موږ به هغه ته داد ورکوو. ګرانو مینوالو السلام علیکم. دې وخت چې کوم د دې علاقې مقامی ایم پی ای ده الحاج منور خان ایډوکیټ صاحب دا هم د بیبوخیل چې کوم سسته بازار د دې ته راغلی ده دې سره به هم خبرې کوو چې دا بازار دا سسته بازار چې کوم ده دا علاقې لپاره څومره فایدهمند ده. ایم پی ای صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم پی ای صاحب دا ورته ووایه چې دا خو تا علاقه ده تا کله هم دې سره نږدې ده دا بازار دې علاقې لپاره به څومره فایدهمند وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ته ډېره شکریه ادا کوم چې ته نن په دې موقع باندې دلته راغلې. خو اوس هم دې نه مخکې دا خبره کوله چې خاص کر زه د بیګو چې کوم دا ټرست ده چې کوم دا سهولت د دې علاقې خلکو ته ورکړی ده دا خلک په دومره په تکلیف لو په ډاټسنې په چتو بشورېدل یو لاس چې بیا جناور نیولی او مطلب چې دومره تکلیف باندې به د علاقې ته میلې ته راته چې هغه به لکه مطلب چې د بیانونو ده. خو نن چې زه دلته رالم حقیقت دا زما مطلب چې یاره ډېر زړه خوشحال سه چې دا کومه ګرمي په دې علاقې په دې ټیم باندې زه وینم. ما خپل لکه دا اندازه ده چې کم از کم د لکي میلې نه چې کومه دغه باندې کومه میله ده دا ډېره آباده ده دلته رش ډېر ده هر قسم سہولت پکې میلاویږي. که تا ته د سبزي ضرورت وي که تا ته د میوې ضرورت ده نن خیدانو میله ده او مطلب چې دومره زیات تعداد باندې دا چې کوم دا جناور راغلي دي او بل ارزاني ده. لکه غټه خبره دا ده چې یاره به لکۍ نه چې ته یې کم از کم 50 روپۍ لا 60 روپۍ خو له دې ځای نه تا نه یو کرایه واخلي واپسې هم تا نه 150 روپۍ خو تاسې په کرایه باندې ولګېږي. دلته په 150 روپۍ باندې ته د کور دپاره ټماټر هم واخیستی سې سبزي هم واخیستی سې او په خپل واکینګ ډسټنس باندې ته خپل کور ته تللی سې. نو دا حقیقت دا ده چې د دې کسان چې کوم ممبران دي د دې صدر چې کوم ده ملک حنیف او باسط خان دا باغی جان ټول لکه مطلب چې دا په وی ورځ نه چې دا نن دو اعلان وکړي او دا ډېر دغه کسانو ډېر مهنت کړی دا ډېر کار کړی دا او حقیقت دا چې زه یو بیا هم د دې خلکو ته شاباس ورکوم چې دا میله یې آباده کړې ده او په لوګي باندې یو مطلب دا چې عربي یو هغې علاقه یې آباده کړې ده. حقیقت دا چې دا د دې شاباس لایق دي د کوم دا کار دا ته سٹارټ کړی ده. اوس چې زه لکي نه راتلم نو دا په دې سړک دا ډېره مودې راسې دا سړک خراب و نو زړه مو خوښ شه د روډ باندې کار لګیا و نو پرون سوشل میډیا باندې مختلف خبرې هم لګیا دي چې دا دغه منظور کړی دا دغه منظور کړی د دې روډ حقیقت چې دا روډ دې وخت باندې دې منظوري چا کړې ده؟ دا متعلق دې نه مخکې که تاسو چیرې کتلي د لوخیل نه واخله د باخیل باندې پی ډي پي چې یو روډ راغلی ده نو چا دعوې کولې چې دا ما کړی ده چا به وویله چې نه دا ما کړی ده خو ما د خپل جانه د هغه سړي شکریه ادا کړله چې هغه یو بیوروکریټ ده اباخیل ده هغه ته ما ټلیفون وکړو چې یاره به سلیم جانه واقعي دا ډېر کمال کړی ده ما دا نه ده کلیم کړی چې دا باخیل نه د لوخیل نه د باخیل پورې دا روډ منور خان ایم پی ای کړی ده ما د هغه سړي شکریه ادا کړې ده چې تا بینګ بیوروکریټس تا د خپل د لوخیل نه واخله د باخیل پورې دا روډ جوړ کړی ده
دا ما ویل چې ما کړی دا ما پسې بچا داسې خو نه خبره هغه کوه درواغ مطلب چې مزل ډېر لنډ وي د دې روډ پسې چې د کوم نن ته وینې هلته دا صرف هغه نه ده چې دا 10 کروڑ نه علاوه دا د دې تقسیم دا ده چې امینډار به هرې حلقې ایم پی ای ته ورکوي هغه بیا د چایسته چې دی کوم روډ په جوړوي د لکي مچنخیل اډه په جوړوي د بک پندرخیل لکه هر چیز چې خرابي خو توره سکنده لړ نو ما سره خپل لکه د احساس و تاسو میډیا وال سوشل میډیا وال چې ما به چیرته لکه دا ټو ویلو ذکر کوو به بیرته وي چې خپل کور مخې روډ جوړ کا چې دا کوم لګیا دا جوړ او بیا بیرته ویل چې یاره د خپل کلی مخې روډ جوړ کا نو ان شاء الله تعالی نن د تا په وساتت سره دا زه د دې علاقې لکی دا روډ اسی مشهور ده لکی شباز خیل روډ خو ما لکه مطلب دا چې دا شاسن خیل ځکه ورسره اچولی ده دا خورې در پیزو په شباز خیله پورې په دا علاقې باندې عبدالخیل چوار خیل داسې وتلی ده خو دا به صرف شاسن خیله پورې دا 10 کروڑ روپۍ په روډ باندې لګېږي زه تا ته دغه میډیا نه بچ کولو دپاره زه تا ته د یو وټساپ ښکاروم چې د محمود خان ما ته د دې منظوري په کوم صورت چې راکړې ده او دا وټساپ وګوره چې ما سره د ده وټساپ ته چې لکه ما ته ویلې چې دا چیف منسټر محمود خان ده که نه یو منټ دا وایي که نه جست ما ورته ولیکل جست ټو ریمایند د لکی شباز خیل روډ ټو شاسن خیل پی کې 91 لکی مرو د ولیکل چې ډن دا حقیقت دا سیم ده که نه بالکل ناظرین دا تاسو هم په خپله کتلی سو دا محمود خان سره ایم پی ای صاحب چیټینګ کړی دا محمود خان صاحب چې کوم سی ایم دا د کلیر ورته لیکلي دي چې دا ډن دا روډ ما وکړه نو دا بس پرې دا لکه مطلب دا چې نن سبا خو لکه ما زه دې شي ته مجبور اصلا نه چې زه لکه مطلب دا دغه شي ساوه پیش کوم سبا به دا لکه څوک دا وو کې چې یاره به دا روډ ما کړی دا لکه زه دا وایم چې یاره لږ کوټي حقیقت سړی چې کوم کار مې کړی دا کوم کار مې نه ده کړی په هغه باندې به کم از کم زه دا ونه وکړو چې دا ما کړی دا کوشش به زه کوم چې د دې علاقې چې کوم تکلیفات دي ما ته د دې حلقې پی کې 91 مین غټ تکلیف چې کوم نن دا ده چې یاره به دا روډ ده دوم روډ چې کوم ما ته پروت ده هغه د کورمپار وال چې کوم روډ ده هغه ډېر خراب ده خو کورمپار وال لکه دومره غټه منصوبه ده چې هغه ته کله په اقتدار چې نه په اپوزیشن ته اربونه روپۍ ګورنمنټ نه ورکوي او نه مطلب ده چې چیرته داسې د حکومت نه مطلب چې یاره به بچې ته وکړي چې 1 ارب روپۍ ما ته راکړي او زه دا کورمپار روډ کوم خو انشاءالله امید ساته چې دا کورمپار روډ به انشاءالله تعالی د منور خان الله سره جوړېږي په دې وخت مختلف خلک لګیا دي په تاسو دا الزامات لګوي چې تاسو علاقې چې کار نه ده کړی دې باندې که تاسو لږ روښنایي واچوئ د خلکو ته پته لګي چې دې چې حقیقت څه که داسې الزامات دي زه لکه دا په اسمبلی چې هم دا خبره د موږ منیسټر صاحب شام خام وکړله چې منور خان 3 ویری ایم پی ایس او یوه سلی نه ده لګولې زه لکه ما سپیکر ته دا خبره وکړو چې سپیکر صاحب آیا دا پاسبل ده چې یو سړی متواتر 3 ویری ایم پی ای جوړېږي اده یوه سله هم نه لګولی بیا خو لکه دا د علاقې خلکو په ما باندې بیا هم ډېر غټ ټرسټ ده چې ما چارې هم نه دي کړي یا خلک ما ته ووټ راکوي داسې نه ده ما د دې علاقې زه بلکې د انشاءالله الحمدلله د الله تعالی په فضل سره دا وکولی سم چې ما د علاقې چې به انشاءالله والا چوک تا ته داسې نه ووایي چې یاره به عزت تږی یم ما اوبه نسته ما علاقې چې خلکو ته د اوبو تکلیف و نن په هر کلي چې به ټوبیل ده یو نه دوه دي بلکې 16 ټوبیلونه دي ته لاړ شه ورې د هغه نه سوربند نه ته به شهر چا تلی سوربند نه واخله د ورې عباسي پورې دا 16 ټوبیلونه ټول سوي دي دا لکه مطلب دا چې یاره به د ما د دې علاقې سره دا کارکرګي ده چې دا خلک ما ته نن د 3 ویری ووټ راکوي سکولان دغسې دي ته لاړ شه نن
په لکی چې به چېرته هم هاي سیکنډري سکول تا نه ولیدلی نن په لکی مچنخیل چې هاي سیکنډري سکول ده په سید خیل چې فیمیل هاي سیکنډري سکول ده دا جوت شیان دي په روډ په غاړه باندې دي دا چا کړي دي دا په دغه ټینه ورچې سوي دي اباسي چې لکه مطلب دا ده چې هاي سکول نو د 64 نه میډل سکول و اما صرف د بچو د پاره د سمندي ته وراتل دا غریبان نن التلاړ سه هاي سکول دا په اباسي چې هاي سکول دا په سمندي چې هاي سکول دا په ګلابي چې ګرلز هاي میډل سکول دا په بیګو خیل چې ګرلز هاي سکول دا لکه التلاړ سه د امیر وانډې چې هاي سیکنډري سکول دا پوره په سوربند چې هاي سکول دا دا غریبان کسان بن منن به کم از کم ماته چوکدانو وای چې زه لکه مطلب دا چې 3 کیلومتر لا 4 کیلومتر صرف هاي سکول دی پاره بلکې نه دومره دا سکول فیسیلیټیز به ایجوکیشن ول ورکړي دي چې کم از کم دغه باندې سکول بل جی ته بل کلی ته کم از کم ډېر کم تکلیف کې چې دا لاړ شي نو ما خلک خاص کر ټوبیلونه لس ټوبیلونه خلک تقریبا هغه باندې بور وصله بیګو خیل دا ایسک خیل دا دلت خیل دا ټول ټوبیلونه تقریبا په دې هغه چې وصله اصول ټوبیلونه دي ان شاء الله بجلی تکلیف وته ني بلکې چې کوم بغیر سولر دی ان شاء الله اوس لګیو چې کنورټ کو سولر ته چې کم از کم لکه دا تکلیف هم لري چې بجلی ستا بجلی نشته دا نو ما خپل کار کړی زه الله تعالی زه د خپل انا زه ډیر مطمئن او ان شاء الله تعالی خلکو ته هم پته ده چې واقعي د خاص په دې علاقې چې لکه دا کړی دي تنن لارسا شاپخیل ټو اباسا روډ دال شاپخیل روډ د ادغ سایډ ته مو ته روډ دا چا کړی دا د ایم پی ای کړی دا 29 کروڑ روپے په دغه لګلې دي لارسا بارو دولتي روډ په مته چیرې تلای بارو دولتي روډ چا کړی دا د پی کی کنوال ایم پی ای کړی دا ما مطلب دا چې عربي خلک ما نه مطمئن دي چې ما ته ووټ راکړي دا نه د چې ته ما ډېر زبر بعض کسان دا وو کی چیرې په پیسو باندې ووټ اخیسته زه ته وایم چې د دورا علاقې خلک دا دریم وری اور د ماته پیسو راکې دا د خلکو توهین ده او ان شاء الله تعالی ما دا یقین ده چې د دوه کله کوم نور پاتې دي ابل وجه به دغه ده یو ایم پی یو وری جوړ شي نو هغه په دغه یو ټینې ورچې لکه دومره زیات مطالبه وي چې هغه نشي پورا کولای ما خو نه ماشاء الله دا دریم ویر ده نو ما ته چې چیرته کمی محسوس وې ده کاغه د سکول محسوس وې ده کاغه د روډ ده کاغه د یوبو ده تقریبا ما په دې 3 کالو چې 2 کاله 2 ټینور دا دریم کال دا وشوري ده چې ما ته اوس ان شاء الله وسلا ډیر خاص ځان پاتې دي چې هغه چې تکلیفات ستدي نو ان شاء الله تعالی امید ساته چې په دا نیکسټ چې کوم کمی دا 2 کال دي تکلیفات په ان شاء الله تعالی الله لري کوي او موږ لري کوو په دې وخت کې کوم میله دا کوم سسته بازار دا د چې کوم منتظم دا باسط خان د بیبوخیل ویلفیر ټرست چیرمن هم دا او هغه سوري لاندې د کوم دا سسته بازار دا د انعقاد کیږي دا چمل نه کیږي او د چې سہولیات دي د باره چې بعد د کوم میله دا کوم سسته بازار دا د منتظم باسط خان سره خبرې کوو باسط خان السلام علیکم وعلیکم السلام ټول نو مخچې لکه صاحب تاسو شکریا ادا کوم راغلی مشکدردان ملما ایم پی حاجی منور خان صاحب شکریا ادا کوم ور سره نور ملګرو ټولو چې د موږ کوم دا تاسوال وک دا اداره د بیګو خان ویلفیر ټرست دا د غریبانو یتیمانو د کلی پارا د مشکلی علاقې کوم مفادی فائدو کارونه یې پارا به موږ ان شاء الله هر چا سره ولاړو زه یو ورته بیا د ایم پی صاحب خلک موږ د یو چور چې مخ په میډیا دا ویلی و چې یاره منور خان صاحب دا روډ وک چې کوم مخ جون ولوا نو ګوره جی زه دا خبره اوس بیا کوم برملا چې ایم پی صاحب کوم نن مخ ما دا سړی جیته بزنه ورغله او نه به مې داسې چې سیاسي هغه ورنه فواید ورنه خو نه چې کوم سیاسي یا چوکیږي چې غلطه کوي موږ به ورته غلطه وایو او چې شک کوي موږ به غته داد ورکو نو ګوره نمبر 1 موږ خو د ملنګساری او عجزي او دادا چې موږ یو ورته د ته ویل او د مستلبک ویل چې د کلی او د علاقې د پاره دا یو فائدې شاید زبر تاسو ته پښپې درجه نو په دغه راتلک باندې د ظاهر کړل او د خلکو ته وکړل چې زه د چا مفاد او لا چا خبرو ول چې نه نو دا شای چې کوم دا روډ خبره لګیا د جی دا روډ د موږ ایم پی ای د جی عزت او ذلت الله انسان ته ورکړي دا عزت الله د ته ورکړی دا
او ان شاء الله دا د ذمہواری ده د موږ نماینده د دې علاقې چې د موږ غم شادي موږ تکلیفاتي موږ به ان شاء الله خلک وایي چې د ټرست دی چې څه شی هوا نو دا ټرست نن دا وکړه چې دا په دې ټرست आवाज او د موږ درخواست ورکړ به حیثیت او ایم پی د نن دال تراغه او دا اعلان وکړ او د دغه روډ افتتاح به ان شاء الله د دغه ټرست جینه میلې نه کیږي نو په دې باندې بیا د شکریا ادا کوو چې د موږ دغه خلکو ته دوره قدر او عزت ورکړه الله دې نور عزت من کی پاتسته دا میله جی دا موږ اتم میاشتې مخکې 5 دسمبر ته شروع کړی و او د بیګوخیل د ټولو قومو باندې مشترک دا یو کمیټه د بیګوخان ویلفیر ټرست دو زړکو مهنت وکړه او شپې ورځې لګیا سختیانې باندې اوبو بندوبستونه مو وکړل نور شیونه مو وکړل ان شاء الله د دې لپاره موږ د سیاني بندوبست کوو روان وخت چې مو به ان شاء الله د چوره د خلکو ته فائدې یا د سکیورټي دا نور مسایل دي نو ان شاء الله دا نوجوانان او دا مشرانو په برکت سره او چرنګ د نندا دغه سه به ان شاء الله د موږ خپل مهنت جاری او ساری ساتو په دغه راتلک باندې یو ورتي د ایم پی ایس صاحب لیکه صاحب تاسو د ټولي علاقو مشرانو ټولو ډیر شکریا ادا کوو چې دوه سره په دې غریبانو او دې علاقې روزګار خلکو ته جوړولو باندې یو ارتباطي بیا شکریا ادا کوو جی ګران میدوال تاسو باسط خان خبره وارویدلې هوایي چې دا میله چې کومه دا به موږ ورځ په ورځ نور اکشل کوو نور به دې چې سہولیات ورکو او نور به دې ته ترقی ورکو زه لکه سیام تاسو نه اجازه غواړم الله پامان